وایي مینه ښکلې مشغوله ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، ناروا نه ده روا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. ګوله بیا د دوی د قصده نن لاسونه را چاپېر که ثواب دی که ګناه ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. د غمازو دا کوشش دی چې دوه کسه یو ځای نه شي، خو زمونږ پې څه پروا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. او دا متل دی اوبه درومي په کمزوري ځای ماتېږي، ناچاري بده بلا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. او یوه خوله نه ده بې واکه، کومه خوله به سړی چپ کړي، دا د خدای لویه دنیا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. که دنیا په یو طرف شي بېلول یې رانه نه شي، خیر دې وي ستاسو دوا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. خو یار ویل عبدالستاره بس غوږونه پې کاڼه که، زما ستا سر رضا ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي. منمه چې باچا د ټول جهان زمونږ یو دی. شعر داسې څه چې مطلب ته سوکالي شاعر ته د قام سترګې ویلې کېږي. منمه چې باچا د ټول جهان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. هېڅ شک په دې کې نشته دی چې یو زمونږ الله دی، یوه زمونږ مکه ده، یو زمونږ بیت الله دی، ملګرو یو زمونږ محمد رسول الله دی. او په دې ټوله وینا باندې زبان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، او قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. او باچا دی که وزیر دی که افسر دی که کلاسپور دی، غریب دی که مالدار دی او که سپین دی او که تور دی، روان دی آخرت ته هر سړی ګاډي کې سور دی. په ورځې د قیامت باندې میزان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. او د چا سره موټرې دي، بنګلې دي او دولت دی، د چا سره خرګاډی دی، لاسګاډی دی، غربت دی، او د چا څه هېڅ هم نشته خو خدای ورکړی ډېر عزت دی. زبان جدا جدا دی خو اذان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. او که سوات دی که بونیر دی، پېښور دی او که دیر دی، که خان دی که نواب دی که باچا دی او که فقیر دی، که خان دی خوشحالیږي او که ګټ د ځان په ویر دی، خو د ټولو لار یوه ده، قبرستان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. او سندی او بلوچي او پنجابی زمونږ رور دی، د ټولو په شریکه باندې یو پاکستان کور دی، یوه مو کلمه ده چې په دې کې ډېر لوی زور دی. مسجد او مدرسه او ګټه نقصان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. او په دې دنیا قیامت کې به اشنا د هغې ډلې سره ولاړې، مجبوره چې په دې دنیا د کمې سره لاړې، که ډله دې غلطه او په سرو سترګو به جاړې. نظام مصطفی باندې ایمان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیلي خو قرآن زمونږ یو دی. مکې نظرګي د زمرو سره، مکې نظرګي د زمرو سره، غوښې ظالمان خوري د بڼو سره. هېڅ چې لیوني کړي بیا په ځان نه مه چیړه د مینې لیونو سره. ډېرو لیونو دغه مچغې کې، ډېرو لیونو دغه مچغې کې، ځای چې ورله لاړ شو د جرګو سره. خوند کوي بنګړي د پیغلو لیچو کې، خوند کوي بنګړي د پیغلو لیچو کې، ښه ښکاري زلمي د زولنو سره. ډېر که د ټوټې د دې سالار زړګې، وابخلي پیوند ستا د راتلو سره. لکه غوایي غونته د هر یو شي نه چک مه کوه، لکه غوایي غونته د هر یو شي نه چک مه کوه، او پښتون زلمي درته ویم کارونه سپک مه کوه. دا تور کمیس او سپین پرتوک د پنجابیانو کار دی، دغه پیشن ګورې را دی خوا دا ټک مه کوه. دا تور کمیس او سپین پرتوک د پنجابیانو کار دی، دغه پیشن ګورې را دی خوا دا ټک مه کوه. او محفل ته ګوره نو هله پکې خبرې کوه، د مسې جړا غونته په هر ځای کې چورلک مه کوه. محفل ته ګوره نو هله پکې خبرې کوه، د مسې جړا غونته په هر ځای کې چورلک مه کوه. او زمونږ کمل قرآن دی د دغې دوو کسانو نه دی، ما ته خبرې د ملا او د ملک مه کوه.
او زما د ګل په شان ښایسته ښایسته یاران پې مړه دي زما په مخ کې صفتونه د ټوپک مه کوه باب کې زر ځله بهتر دی د حجرې ښایست دی ما اقبال جان سره په دغه کې نور ټک مه کوه او زلمیه دا په کم نایي دي سر جوړ کړی دی زلمیه دا په کم نایي دي سر جوړ کړی دی او داستانه خو خالص ښځو کې نر جوړ کړی دی او خوای د غوګونو در لاسې کرپولې او بره د پولي شان ببر جوړ کړی دی نو لږ سوچ وکړه د پلار او د نیکۍ اخته دي داسې او داستانه خو خالص بنګالی خر جوړ کړی او یو سړی د خپل بچي نه دغه تپوس نه کوي چې دا څه دی د بروزې ټوپ په سر جوړ کړی نو رښتیا د اقبال جانه تش په نوم مسلمانان یو نورزان هم د یهودو برابر جوړ کړی دی او مخکې د مینو ګودر کې ملاقات اوس کېږي په کالج او په دفتر کې ملاقات او مخکې د ریبار په خوله خبرې به کېدلې وشي به انټرنیټ د غر په سر کې ملاقات نو دا پاشقانو د خدای رحم کرم نه دی مخکې به کېدو چرته اختر کې ملاقات او اوس چې د موبایل کې د 500 روپو بیلنس نو کېږي په سحر او مازدیګر کې ملاقات او چې هغه وخت راځي چې اقبال جان خندا راشي زمونږ به کېدو خوشي کندر کې ملاقات